د ملک د نورو برخو په رنګ د مالاکنډ سرخار بټخیله کې هم معذورانو د یوم معذور په لړ کې ریلي ویستلې او د خپل حق غوښتنې کړې دي. نور تفصیل د عمران سریاب په دې رپورټ کې. په ملک دننه د معذورانو خلکو شمیره کې ورځ په ورځ زیاتوالی مخې ته راځي، کوم چې په مسایلو او مشکلاتو کې د اضافې سبب هم جوړیږي. د څه قسمه خبرو کولو او اوریدلو نه محرومه خلک زموږ د معاشرې برخه ده، خو ولې د معاشرتي رویو له وجې دا قیمتي انسانان د مایوسۍ سره مخ شي. هسې خو د معذورانو خلکو ته تعلیم، روزګار او د ژوند نوري اسانتیاګانې ورکول د ریاست ذمہواري وي. خو د بده مرغه زموږ په ملک کې معذوره سه چې روغ انسانان هم د تعلیم، صحت او روزګار نه محرومه وي. د عالمي یومي معذور په لړ کې د بټخیلي سپیشل خلکو ریلی وویستل. د ریلی شریکو لاسونو کې بینر او پلی کارډ نیولي وو چې پرې د خپلو غوښتنو نارې درج وې. حکومت له پکار دي چې دوله سکار هم ورکړي، سروزګار هم ورکړي، ولې چې دو اکثر په لاس خپو باندې روغ دي، دو سکار هم لکه کولی شي او لکه دو په مخ په وړاندې تللی شي، د ملک لپاره دو ورته کولی شي. ولې چې دو ښه ښکلي ځوانان پکې دي، ښه مزدار هلکان دي او دو غواړي د حکومت نه چې موږ له سروزګار څه دغه راکړه، موږ له څه ریلیف راکړه، یا څه داسې وظیفه یا زموږ په مخکې خپل ژوند تېرو. دوی ته معذور ته فیسیلیټیز نشته دی، نه سکول شته دی، نه د روزګار مواقع شته دی، نه چې دین لکه داسې هنر سینټر یا څه شته دی. دوی پکې دا مطالبه کوي چې موږ له دې چې دین لکه د ډرایوینګ لایسنس چې دین لکه اجرا وکړي. موږ د حکومت وخت نه چې لکه دا مطالبه کوو چې مهرباني وکړي دغه سکول ورته هم سټارټ کړي، یو هنر سینټر ورته چې لکه جوړ کړي. د ملکنډ سرخار بټخیله کې د معذورانو لپاره د سکول کولوالو دعوې لا تر دې دمه رښتیا شوي نه دي چې له وجې یې د نوي کول معذوران هم د تیارو د ژوند سره مخ دي. باید چې حکومت د معذورانو د بالای لپاره خپل حق ترسره کړي. عمران سریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالاکنډ.